د لیلة القدر شپه چې د پدې کې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی، غوره دی. د رمضان المبارک په میاشت کې صلات او تسبیح منځ خامخا وکړئ. د رمضان المبارک په میاشت کې 4 کارونه زیات کوئ. د لیلة القدر شپه چې د پدې کې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی، غوره دی. او په دغه لیلة القدر په شپه کې جبریل علیه السلام سره د ټولو فرشتو ښکته ځمکې ته راکوزیږي او ټوله شپه د ښکته په دنیا کې وي، خو چې کله سحر شي نو دا جبریل علیه السلام د فرشتو سره روان شي اسمان ته خیږي. نو چې کله د اسمان ته ځي نو فرشتې ترنه تپوس وکړي، جبریله الله تبارک وتعالی په دې شپه کې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم متعلق څه فیصله وکړه؟ جبریل علیه السلام ورته وفرمایي فرشتو ته، وی الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام تمام امت معاف کو سیوا د 4 تنو نه، سیوا د 4 کسانو نه. صحابه کرامو تپوس کو، وی د الله پاک پیغمبر هغه 4 کسان څوک دي؟ دا بدبخت څوک دي چې د لیلة القدر په شپه باندې هم د مغفرت نه کیږي؟ دا کوم بدبخت انسان دی؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل په دې کې اولنی هغه انسان دی چې مدمن خمرین، همیشه شراب څکونکی دی، همیشه شراب څکونکی دی، غټه نشه کوي، شراب څکي، چرس کې، پوډر څکي، افیم څکي، آیس څکي، یا بله نشه کوي یا بله نشه کوي. نو د لیلة القدر په شپه کې الله تبارک وتعالی تمام انسانانو ته بخښنه کوي، خو شرابي انسان، نشه‌ي انسان ته پکې الله څه نه کوي؟ بخښنه نه کوي. دویم نبی علیه السلام وفرمایل وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان ته په دې شپه باندې الله بخښنه نه کوي. د کوم بچی نه چې مور خفه ده، د کوم بچی نه چې پلار خفه دی، د لیلة القدر په شپه باندې راغلی دی، په تهجد ولاړ دی، الله ته جاړي، فریاد کوي، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی فرمایي نه دی بخما، تا په کور کې سپینګیره پلار خپه پریخي او ما ته راغلی ولاړې، نه دی بخما، تا په کور کې بوډۍ مور خپه پریخي او ما ته راغلی ولاړې. وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان بچی ته په لیلة القدر کې مغفرت نه کیږي، ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام نه صحابي تپوس کو، د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل ای زما صحابي واوره، د رب رضا د پلار په رضا کې، د رب خفګان د پلار په خفګان کې. لنډ خبره دا ده، پلار رضا رب رضا، پلار خفا رب خفا، لنډ خبره ده، لنډ خبره. نو دویم پکې چاته بخښنه نه کیږي، وعاق لوالدیه، د مور او پلار نافرمان بچی ته، د کم بچی نه چې مور خفه ده، د کم بچی نه چې پلار خفه دی، د لیلة القدر په شپه کې ورته الله بخښنه نه کوي. د اختر په شپه
باندې ورته الله بخنه نه کوي په شب براءت کې ورته الله بخنه نه کوي. نو دویم نبی علیہ السلام فرمایل وعاق لوالديه، او دریم نبی علیہ السلام فرمایل قاطع رحم، خپل ولی کټ کون کې خپل ولی پرې کون کې انسان الله تبارک وتعالی دته د لیلۃ القدر پشپه باندې بخنه نه کوي. دیر راغلی دی خشپه ده د لیلۃ القدر شپه ده، په جماعت کې په تهجد ولاړ دی، الله ته جاړي الله ما معاف کا الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی اے فرشتو دته صبر وکئ دې معاف کوئ، د خپل ولی کټ کړي دا کو چرته خپل ولی جوړ کړه خو بیا به معاف کو ورنه نه معاف کوما نه معاف کوما. خپل ولی کټ کون کې خپل ولی پرې کول خپل ولی کټ کول دا ګناه کبیره ده. حدیث مبارک کې راځي کله چې دا صله رحمی د خپل ولی الله تبارک وتعالی پیدا کړه د الله په دربار کې شکایت وکړه الله زه دې ولی پیدا کړم، ما ته پته ده چې خلک ما نشي پاللی، ما به خلک په دنیا کې پرې کوي د یو بل سره، الله زه دې ولې پیدا کړم. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل اے خپل ولی ستا سره زما یوه وعده ده، هغه وعده مې در سره دا ده په دنیا کې چې ته چا وپاللې زه به یې په خپلو رحمتونو کې پټ کړم، چا چې ته په دنیا کې پرې کړې زه به یې د خپل رحمت نه پرې کړم. دیو جنا حدیث مبارک کې راځي په میدان محشر کې با دا خپل ولی د الله د عرش ته لاندې وي او دا به یو आवाज کوي الا من وصلني وصله الله الا من قطعني قطعه الله. الله په دنیا کې چې چا پاللی وما نن په خپلو رحمتونو کې پټ کا، الله په دنیا کې چې چا پرې کړي وما نن د خپل رحمت نه پرې کا. صله رحمی به د الله د عرش ته لاندې د آواز کوي، تمام مخلوق به اوري د صله رحمی دا آواز. نو د چا چې په کورونو کې د یو بل سره نه لګي دا، په چم گاوند کې د یو بل سره نه لګي دا، د خپلو خپلوانو سره نه لګي دا، خبرې نه کوي د یو بل سره، زه ورته وایم راشه د بل چا انتظار مه کوه، د یو بل سره جوړه وکئ، صلح وکئ، روغه وکئ، ورنه د لیلة القدر شپه به تیره شي او الله به درته بخنه نصیب نه کړي. الله دی پکې مغفرت اون کیستا بخنه بدی نصیب نشي. رور پرور رور درور سره پکور کې خبرې نه کوي، وراره د تر سره خبرې نه کوي، خورئ د ماما سره خبرې نه کوي، کور کې زنانه د انګور د خواخې سره خبرې نه کوي، خواخې د انګور سره خبرې نه کوي، یور د یور سره خبرې نه کوي، د یو بل سره دشمنی دی، نالګی دی، تربګنی دی. یاد اوساتئ یاد اوساتئ ګورئ کو روغه خو اون نکړه د لیلة القدر شپه به تیره شي خو الله به درته بخنه نصیب نه کړي. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق پې راکړي. یوازې اورېدل نه دي، عمل پې کول غواړي. روجه مې نیولې ده، د شپې تراویح کومه، تهجد کومه، خو دا خبرم په ذهن کې چې راولم کړ چې د خپلو خپلوانو سره مې تعلق څنګه دی. هر سړی وایي دته ګناه ده دته ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمایي واحسن من اساء الیک، ښه کوه د هغې چا سره چې څوک در سره بد کوي. کمال خدا دی.
چې یو سړی تا سره ښه کوي نو ته به ورسره ولې بد کوې خو بیا ته ظالم یې چې هغه در سره ښه کوي ته ورسره بد کوې کمال خو دا دی چې هغه در سره بد کوي او ته ورسره ښه کوې وای دته ګناه دی دته ګناه دی وای ګناه کو هر چاته دی خو زه د نبی علیه السلام په دې حدیث عمل کوم چې ښه کوه د هغې چا سره چې څوک در سره بد کوي زه ځم هغه ته غاړه ورکوم سلام ورسره کوم زه د نبی علیه السلام په دې حدیث عمل کوم نو دریم نبی علیه السلام فرمایي د لیلة القدر په شپه باندې الله کم انسان ته بخښنه نه کوي قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی خپلولي پرې کوونکی او څلورم نبی علیه السلام فرمایي مشاحن ته پکې الله بخښنه نه کوي صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاک پیغمبر دا مشاحن پکې څوک دی نبی علیه السلام وفرمایل حسدګر انسان کینهګر انسان کم انسان کی چې کینه ده په کم انسان کی چې حسد دی الله تبارک وتعالی پکې دته بخښنه نه کوي دته مغفرت نه کوي حسدګر انسان کینهګر انسان ته پکې الله بخښنه نه کوي حسد چې دی دا ګناه کبیره ده تدین ځان اوساتئ حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ السلام فرمایي وای دا حسد د انسان نیکی داسې خوري لکه وچو لرګو ته چې تیلې ووای څنګه چې دا وچ لرګي ختموي دغه شانتې حسد د انسان نیکی ختموي الله دا حسد دا د الله په فیصله باندې اعتراض کول دي ځکه دا غټه ګناه ده دا د الله په تقدیر اعتراض کول دي الله تعالی کور درکړي الله تعالی بنگله درکړي الله تعالی گاډي درکړي الله تعالی حسن درکړي دي او دا بلوي الله دا دی ولي ورکړي دي یعنی د مطلب دا دی نعوذ بالله چې د الله په خپل فیصله کې خطا دی نعوذ بالله حسد گناه کبیره ده سخت گناه ده د انسان نیکی ختمي نو د لیلة القدر په شپه باندې الله تبارک وتعالی د څلورو انسانانو ته بخښنه نه کوي کم یو نبی علیہ السلام فرمائی نشئی انسان شرابی انسان هغه ته پکې الله بخښنه نه کوي دویم نبی علیہ السلام فرمائی وعاق لوالدیه د مور او پلار نافرمان او دریم نبی علیہ السلام فرمائی قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی انسان او څلورم نبی علیہ السلام فرمائی مشاحن کینهګر حسدګر انسان نو د لیلة القدر شپرونو را روانه ده الله دې مونږ ټولو ته نصیب کی الله دې مونږ ته نصیب کی خورونو ګورې دا څلور ګناهونه به مخکې د هغې نه پرېږدو ورنه د لیلة القدر شپه به تېره شو الله به راته بخښنه نصیب نه کړي د رمضان المبارک په میاشت کې صلات او تسبیح منځ خامخا وکړئ دا داسې منځ دی چې نبی علیه السلام خپل تر عباس رضی الله تعالی عنه ته ښودلی و او نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ترو دا منځ چې دی که نه کو طاقت دې وي نو روزانه یې کوه روزانه دا منځ کوه او که روزانه یې نشي کولی نو فافته کې خو یو ځل وکړه که نه او که په هفته کې نشي کولی نو په میاشت کې یو ځل ضرور وکړه او که په میاشت کې نشي کولی نو په کال کې یو ځل خامخا وکړه او که په کال کې نشي کولی نو په عمر کې خو یو ځل وکړه که نه په عمر کې یو ځل وکړه که نه صلات او تسبیح منځ ډیر زیات فضیلت لري الله تبارک وتعالی په واړه ګناهونه هم معاف کوي غټ ګناهونه هم معاف کوي
الله تبارک و تعالی پی زاړه ګناونه هم معاف کوي، نوي ګناونه پی هم معاف کوي. الله تبارک و تعالی پی ښکاره ګناونه هم معاف کوي، پټ ګناونه پی هم معاف کوي. الله تبارک و تعالی پی عمدن گناونه هم معاف کوي، خطاً گناونه پی هم معاف کوي. چې کوم د نه په قصد شوي او کوم در نه په خطا شوي دي، لس گناونه پی الله معاف کوي. څو گناونه؟ لس گناونه په دې منځ باندې الله تبارک و تعالی معاف کوي. طریقه آسانه ده. د 4 رکعاتو نفل نیت په اوتړي، بیا به شروع کې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک. چې تدې پوری دی اوی بیا به 15 پیرې دا تسبیحات وای، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د دې ځای پورې وای او لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم پسې وایو، دا پسې مو وایا. ٹھیک شو؟ 15 پیرې به دا تسبیحات وای، بیا به اعوذ بالله وای، بیا به بسم الله وای، بیا به سوره فاتحه وای، او بیا به پسې یو سورت وای چې کوم سورت تی ویلی شو هغه ووایا. سم مخصوص سورت نه دی چې هغه به خامخا وای، چې کوم سورت تی پسې ویلی شو نو هغه پسې ووایا. بیا به 10 پیرې دا تسبیحات وای د رکوع نه مخکې، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا به رکوع ته لاړ شي، په رکوع کې به 3 پیرې دا تسبیحات وای، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. چې دا تسبیحات 3 پیرې وي نو 10 پیرې به بیا دا تسبیحات وای. او چې د رکوع نه راپاسې دی، سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد، چې دا دی وي نو 10 پیرې به پسې بیا دا تسبیحات وای. بیا به سجدې ته لاړ شي، په سجدې کې سبحان ربی الاعلی چې د 3 پیرې وي نو بیا به پسې دا تسبیحات 10 پیرې وای. بیا چې د سجدې نه کېناستې نو 10 پیرې به بیا وای، بیا به دویمې سجدې ته لاړ شي نو په دویمه سجده کې به 10 پیرې بیا وای. دا ټول څو پیرې شو؟ 15. 75 پیرې په یو رکعت کې شوې. نو بیا به راپاسې، نو چې راپاسې دی نو دا تسبیحات به 15 پیرې بیا وای، بیا بسم الله او سوره فاتحه او سورت او د سورت نه وروسته بیا 10 پیرې په دغې طریقه باندې. په 4 رکعاتو کې څو پیرې جوړېږي؟ 300 پیرې. اوس کو چرته دا تسبیحات درنه په یو رکن کې ایر شو، په یو رکن کې ایر شو نو په بل رکن کې بیا 20 پیرې دا تسبیحات وایا. ٹھیک ده کنه؟ تا د رکوع نه مخکې 10 پیرې درنه ایر شو، ډایرک رکوع ته لاړې نو خیر دی په رکوع کې 100 پیرې ووایا، 20 پیرې ووایا، خو په یو رکعت کې 15 پیرې دا تسبیحات پوره کا. نو د رمضان المبارک په دې میاشت کې صلات التسبیح خامخا وکئ، ډیر زیات فضیلت لري. د رمضان المبارک په میاشت کې 4 کارونه زیات کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا 2 کارونه خدا سي دي کنه ترزون بهما ربکم، چې په دې سره ستاسو رب رضا کیږي. او دا 2 کارونه خدا سي دي چې دا غي نه خلاصې نشته دي. کم 2 کارونه چې په هغې سره الله تبارک وتعالی ډېر راضي کیږي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فشهادت الله اله الا الله. د رمضان المبارک په میاشت کې د دې کلمې ذکر ډېر کوئ، لا اله الا الله. دا کلمه ډېره زیاته وایه، ډېره زیاته وایه.
حدیث مبارک کې راځي موسی علیه السلام الله تبارک وتعالی ته فرمایل وی الله مال یو ځان لغونته ذکر راکا یو خاص کلمه راکا چې زه په تا یادوم یوازې د نور خلکو نه علاوه الله تبارک وتعالی ورته فرمایل وی موسی لا اله الا الله وایا وی الله دا ټول خلق وای الله دا ټول خلق وای زه یو جدا کلمه غواړم الله تبارک وتعالی ورته فرمایل وی اے موسی کو چرته دا وواړه اسمانونه او دا وواړه ځمکې او د دې اوسیدونکي په یو چابړي کې خودې شي او دا لا اله الا الله دا کلمه په بل چابړي کې خودې شي دا کلمه بدرانه شي او دا وواړه ځمکه وواړه اسمانونه بس پک شي دا دومره درانه کلمه ده دومره لویه کلمه ده دومره غټه کلمه ده د دې نه ما سیوا بله کلمه شته دی نه چې زه یې تا ته درکړم چې هغه ته ووایي موسی کومه کلمه وایه لا اله الا الله حدیث مبارک کی راځي وای کم انسان چې دا کلمه وای چې لا اله الا الله د اسمان دروازې ډایرک کولاو شي او دا کلمه لاړه شي د الله عرش ته ورسي د الله عرش ته ورسي الله نو د رمضان المبارک په میاشت کې کومه کلمه زیاته وایي لا اله الا الله او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وتستغفرون د الله نه پکې بخنه ډیره غواړي استغفار پکې ډیر وایي د رمضان المبارک په میاشت کې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه الله تعالی د هر ګناه نه توبه وباسه استغفار پکې ډیر وایي استغفار ډیر وایي استغفر الله ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هر انسان خطا کار دی چې انسان دی سیوا د پیغمبرانو نه نور چې انسان دی ګناه بتی کیږي هر انسان خطا کار دی خو بهترین خطا کار هغه دی چې ګناه ته وشو د الله په دربار کې توبه وباسي دیسه وایي استغفار وایي د الله په دربار کې توبه وباسي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې یو انسان ګناه وکړي ته د په زړه باندې تور داغ ولګي څه ولګي تور داغ ولګي خو چې کله د توبه وسته الله تبارک وتعالی دغه داغ وینځو او چې دې توبه نو باسي یو داغ لګي نو زړه تک تور شي نبی الله تبارک وتعالی فرمای ختم الله علی قلوبهم بل طبع الله علی قلوبهم بل ران علی قلوبهم بیا په دې الفاظ باندې تعبیر کیږي الله تبارک وتعالی فرمای ما د پزړو اوس مهر ولګاو دا مهر ولګیدو د دې انسان د ګناه د وجنه ولګیدو د توبه نه استله نو دویم نبی علیہ السلام فرمایي د رمضان مبارک په میاشت کې استغفار ډیر وایي څه وایي استغفار ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي کوم انسان چې استغفار ډیر وایي الله تبارک وتعالی به ورله حلال روزي فریوانه ورکړي او الله تبارک وتعالی به په هر مشکل کې دله لار وباسي نو دویم به څه کار کوئ استغفار ډیر وایي او دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دو کارونه خدا سي دي دو ځایونه دي چې دا غي نه خلاصې نشته کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله نه جنت غواړي سوال تینه د جنت کوي او کم جنت د الله نه غواړي جنت الفردوس تینه غواړي د الله نه غټ سوال کوي د الله نه وړوکې سوال مکوه الله ډیر لوی ذات دی نو سوال تینم لوی کوه نو حدیث مبارک کې راځي وای د الله نه د جنت سوال کوي او د جهنم نه پناه غواړي د څه نه غواړي جهنم نه نو د رمضان مبارک په میاشت کې دا څلور کار ډیر زیات کوي یو ذکر د څه شي د لا اله الا الله دویم څه شي استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه د سینې شولې بس لړ وای استغفر الله او دریم کم کار د جنت سوال د الله نه او سلورم د جهنم نه پناه چې الله ما اور د جهنم نه وساته
دا ډیر کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو ومن سقا صائما سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی چا چې روزدار باندې اوبه وسکولي، روزدار ته اوبه ورکړي په میدان محشر کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه زما د لاس مبارک نه د حوض کوثر جامونه وسکي. په حوض کوثر اوبه به ته په میدان محشر کې زه ورکما. او چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس مبارک نه د حوض کوثر اوبه وسکلي جنت ته به لاړ شي خو تږی به نشي په میدان محشر کې. الله تبارک وتعالی دې مونږ ټول ته د نبی علیہ السلام د لاس مبارک نه د حوض کوثر جامونه را نصیب کی. نو چې په روزدار دی اوبه وسکولي د دې په بدل کې به الله تا ته د حوض کوثر جامونه در نصیب کی. څومره بختوره میاشته، څومره ښکلې میاشته، څومره ښایسته میاشته الله دا مونږ ته راکړې ده.